سلامونه په دا هیله چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله به یاست. په خبرو کې موږ اورېدلي دي چې د کراچۍ په لوی جیل کې چې د ملیر په نامه یادېږي پاک کې دا وخت د افغانانو تقریبا په درجنو کوم کورنیان چې دي په هغه کې نارینه ښځینه ماشومان ټول شامل دي هغه بندیان پاتې دي په کوم جرم په دا جرم باندې چې دی قانوني پاکستان د اسناد نه لري یعنی شناخته کارت نه لري او پاسپورت ویزه نه لري په دا جرم باندې نیول سوي دي په جیل کې دي یعنی چې کراچۍ کې چې کوم پښتنو سره چې ما حال نیولې دي ټلیفون د لارې څخه هغه دا وایي چې په دا کراچۍ په دغه جیل کې تقریبا 122 تنه نارینه ښځینه او ماشومان یعنې چې اکثریت یې ماشومان دي او لو خوا یې بیا ښځې دي لږ خوا یې چې د هغه نارینه دي چې په دې کې دی ماشومان هم پکښې دي چې د هغه عمر یعنې ټوټل ګرد عمر یې 1.5 میاشته دی یعنې ډېر د افسوس خبره ده ډېر د زړه د درد د سوی خبره ده چې و افغانستان پښتانه در په در ټکټ کټ تباه او برباد سو بیا د سر د پناه دپاره یا د روزګار په خاطر راځي د دومره لیرې سره راځي د چمن سپین بولدک په دروازه راوړي د نس په خوږ باندې بیا کوچو له راوړي کراچۍ لره او په کراچۍ کې پلوس نسی په دا رقم ظلم بربریت په ناجایز باندې نسی او بیا په جیل کې بندیان کوي یعنی زنانې ماشومان هغه ماشومان که ماشومان چې ګرد عمر یې 1.5 میاشته دی یعنی د ګل رقم ماشومان چې د انسان هر رقم د ډبرې زړه پر کبابي شي خو افسوس به دا ووایم چې زموږ پښتانه مشران دا وخت په اقتدار باندې رسکشي سره شروع ده کم کانفرنس جماعتونه چې دي یا د نېشنل سطح باندې کم پښتانه جماعتونه دي هغه په دا شروع دي لیکن دلته د پښتانه ننګ ناموس عزت باندې هېڅ پام فکر نشته چلته څه روان دي سره خو موږ ته پکار دا ده چې موږ په دې هکله باندې خپل اواز پورته کړو اواز داسې پورته کړو چې موږ یعنی دا خپل مشران راویښ کړو دا په خوب د غفلت په خوب چې بیده دي دا مشران دا موږ راویښ کړو لومړی د ټول زمخه او بیا موږ د دا ظلم په خلاف هلته په کراچۍ کې پښتانه وکیلان څه زما د هغو څه خواست دی هلته د عوامي نیشنل پارټي د پښتونخوا ملي پارټي او د پښتون ژغورنې غورځنګ کم مشران چې دي نور پښتانه مشران کاروبارین د هغو څه مې خواست دی چې د خدای په خاطر دغه پښتنې مندې خوندې دا ماشومان دغه بې ازاره ماشومان دا خو د جیل راوباسي موږ به اخر څه کوو سره په موږ باندې خپل وطن را باندې تنګ سوی دی خپل وطن را باندې تنګ دی حیران پاته دي ټوله پښتانه چې اخر به کوي څه په کومه به ځي خواست مې دی درته دا ویډیو زیات سے زیات مخ ته سره شیر کړئ یا خپله غږ پورته کړئ د هغه قوتو په خلاف یې پورته کوي کوم قوتونو چې موږ باندې دا ظلم مسلط کړی دي او بیا هغه پښتانه په ګوته کوي هغو ته خواست وکړي په ګوته هم کوي خواست هم ورته وکړي څوک چې د پښتانه داویدار وي که هغه کم پرست وي که سیاسي وي که مذهبي وي که د هر ګوند سره تعلق وي هغه ته خواست وکړي او په دې کې زه په دا ویډیو کې د ټول د مخه زه د پی ټي ایم هلته شکریه ادا کوم پښتون ژغورنې غورځنګ چې هغو همیشه دا کوشش کړی دی هلته پښتانه د بچاولو لپاره خپل کوششونه کړي دي خپل بندوبست یې کړی دی ویډیو زیات سے زیات مخ سره شیر کړئ دا مې خوشحاله آباد لره